الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر صفا مروه غر کی چې واده ده دی واده ته چراله ارت اسماعیل تینا پټ غرونه په نظر نه راځي دا سوچو کو چې دی واده کې منډه و اما چې زر مروه غر ته اوخه جماعت چې زوی په نظر راشي واده ته چراله خپل کپڑے راغونډ چې راغونډ کړي منډه کړه په دې منډه کې کوشش وکړ تیز لاړ د دې منډه مطلب هم دا و چې زر مروه غر ته اوخه جماعت زوی راختارش په زوی یریده مروه تلا مروه غر ته چې اوخته هر طرف ته ګور فلا يراها شيء یو شی ورته نخکار بیا را گذشو صفا ته بیا ځي بیا دی وادي کې منډه کړه بیا مروه تلا او چکرې ولګول په آخري اوم وار باندې چې مروه ته اوخته ګوري ځان سره لګیا ده پریشان ده سړی چې پریشان وي ځان سره څه ګنګناهټ आवाज وي ځان سره څه وایي اچانک आवाज وش چې کم ځای دی زوی پرېخی د دغه ځای نه आवाज راغی چې आवाज راغی دا په پوه نشوه دې ځان ته ویل صح صح ویل چپ شه بل ځان ته ویل چپ شه چې غوږ یې کېښودی چې کم ځای اسماعیل ده دغه ځای نه आवाज راځي جبریل امین الله را اولیږي جبریل راغی د اسماعیل خو سره په وزر باندې ځمکه داسې واړوله اوبه راووتې آب زمزم اوبه راووتې دې چې اواز واورېدی هر تاجرې ویل دا څوک یې که نه आवाज خو زه اورم خو څوک راته ښکاري نه
کتا سر چرت او بوی کنا یا څه شی در سره مال راکړه حضرت جبريل ورته ویل او هاجر ته د مروا غر نه راکوزه شه راشه د خپل زوی ته حضرت هاجر چې راکوزه شوه چې رانږدې شوه چې ویې کتل حضرت اسماعیل جاړې وږی تږی ده د اسماعیل په خپو کې چې نه راوتلې د اوبه خوټ کېږي حضرت هاجرې چې وکتل چې دا اوبه خو بهیږي که نه مشکې راواخیستی زر زر یې فله په باندې مشک ډکو که نه اوبه بیا هم بهیږي که نه حضرت هاجرې ویل دا اوبه خو به ضایع شي که نه د دې خیال دا و چې دغه لږ اوبه بهیي که نه چاسې نه دا اوبه ضایع نه شي که نه خاورې راغونډې کړې په خاورو باندې اوبو باندې ارګرد دیوار تاو کو اوبو ته په خپله عبراني ژبه کې ویل زم 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 زمزم مانا ادریغی مبایغی کنا دازم عبرانی جبه کی ادریدو توائی کنا ویل زمزم ادریغی حبو مبایغی زائب شئی قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عباس فرمائے کہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَلْيَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إسماعيل لو تركت الزمزم لكانت الزمزم عينا معينا رسول الله فرمایا ویل خدای دې د اسماعیل فمور هاجر باندې رحم وکړي کنه کدی چرته دا زمزم په خپل حال پرې خیوای دا دیواله په خاورو نه وای جوړ کړي دا زمزم لفظ ورته ویلای نه وای چې ودرېږي نو لکانت زمزم عینا معینا دا زمزم به یو لویه جاري چې نه جوړه شوې وای کنه دنیا به خراب کړی وای کنه په مخ د ځمکې به داسې بهېدای کوهی به نه وای چې نه به وای کنه لیکن د دې باوجود بیا د زمزم د ابتدا نه والا تر دې دمه پورې آب زمزم نه کمې شوې دي نه ختمې شوې دي فرشتې ورته آواز وکړو جبريل خواته ولاړ ده دې تخکارې نه لیکن آواز اورې جبريل ورته ویل او هاجره لا تخاف ضيعه واجره ما يريغا چغنی دا زما ماشوم بزای شي زبزای شما ما يريغا کنا فإنها هنا بيت واجره دغستا خوا کی دلتا د خدای کور د خانه کعبه د کنه خانه کعبه طوفان نوح کی علا بر اسمانو تخی جول یوا بنیادونه یې پرېږ باندې فټو کنه واجرې دلته د خدای کور د تیریت لاندې
يبنيه هذا الغلام وأبوه واجري داسي واخبراش جبريل ورتويل چې دغه ستا ماشوم براغت چې اسماعیل دا اسماعیل او د پلار ابراهیم به بیا راولګي کنه دا د خدای بیت الله خانه کعبه به جوړ کړي کنه او بیا داسې وشو که ونه شو دواړو جوړه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بیا داسې وقت راغی مستقبل کې چې ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې تعمیر کو دیوالونه جوړول کنا اسماعیل ګټې ورکولې د خانه کعبې تعمیر مکمل شو پلار دعا غوستا زوی امین ویل دعا دا وکړه چې ربنا تقبل منا او زمون پروردگارا دا د خانه کعبه تعمیر دا زمون قبول کړه د عبادت انك انت السميع العليم خدای ته زمون دعاګانې اورې او زمون په نیتونو باندې عالم چې زمون نیت صرف ستا رضا ده حضرت جبریل حضرت حجرې ته تسلي ور اوبه یې څښلې آب زمزم د روټۍ کار هم کړي د اوبو کار هم کړي چې آب زمزم څکي طوافونه کړي خپل عبادت کړي روټۍ باندې فیاد هم نه کړي چې روټۍ څه شی ده که نه حضرت حجره ناست حضرت ابراهیم علیہ السلام با کل کل دا شام نراغی دا خج او دا زوی تپوس بیو کو بیا بالا دا خدای دا حکم و امتحان یورز دا سوا چی دا یمن نا یو قبیله را روانه و کوچیان یمن کی قحطو جرهم قبیله ولو یا قبیله و جرهم قبیله د یمن نکړی را بار کړی د قحط د لوګي د وجنه ګرځېدو چې چرته به آبادي اوبه به وي هلته به واړو مکې مکرمې ته چې جرهم قبیله را نږدې شوه اوښانو باندې سوارو کډې ورسره د لرې نه چې وکتل آب زمزم باندې بره مارغان تاوي مارغان چې اوبه وګوري بیا بره په هوا کې په اوبو تاوي زر زر یې څه کسان راولېږلو چې تاسو وګورئ دلته به ضرور اوبه وي که نه چې دا مارغان ګرځي کسان چې رالو چې ویې کتل اوبه دي او یو ښځه ناسته ده غېږ کې ماشوم جرهم قبیله والو حضرت حجرې ته ویل چې کستا اجازت وي مونږ ټوله قبیله د یمن هم کډې را بار کړي دي دا د نږدې ده مونږ به دغه اوبو خواته کډې واړوو خپلې خیمې به ودرو بیا هم ښه خلک یوه ښځه ناسته ده او لوی قبیله و د یمن نه راله اجازت دې اخیست داسې پابنده خلک
حضرت هاجری ورته ویل اجازت درکومه لیکن بشرط شی شرط دا ده دلته واړوئ بالکل وبس کوئ اوسئ لیکن د دې اوبو د ملکیت دعوه به نه کړئ دا دعوه به نه کړئ چې بس دا اوبه زمونږ شو هر قسم استفاده ته نه کړئ د ملکیت دعوه به نه کړئ یمن والو ورته بالکل بالکل جرهم قبیله ټول رااله اب زمزم باندې مکه مکرمه کې خیمه ودرولې لویه قبیله و آباد شو ابراهیم علیه السلام دعا زر قبول شو که نه شو قبول دعا کې کم ټکی کړی چې فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم خدایا د خلقو نراواړوي د اسماعیل او د هاجر طرف ته چې خلق راشي او دلته مکه کې آباد شي او زما اسماعیل او هاجر یوازې نه وي چې نور خلق ورسره وي نو دوی به پریشان نه وي دا دعا اول خدای د یمن والو بارک قبول کړه اول د یمن خلق رالو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا کې ډیر زیات حج کول والا چې دی هغه د یمن خلق دي کنه اول د ابراهیم علیه السلام د دعا مصداق جوړ شو کنه وای اول کورونه شو کلی شو اوس هم چې حرم مبارک ته لاړ شي شار ابراهیم ورته وایي شار ابراهیم باندې داسې اوځي مغرب خواته بیا داسې لاړ شي لوی بورډ لګېدلی په بورډ باندې لیکلی دي چې هذا حي جرهم حي معنا محله قبیله جرهم د جرهم یو عرب گاڑی کې ناسو ما سره د مکه مکرمه منډي تروا اګاڑی والا عرب تماویل مال یا شیخ ما معنى هذا حي جرهم مال دې څه معنی دا بورډ لیکلي دي چې دا جرهم قبیله محله ده دې معنا دا نه چې دا جرهم قبیله ده دا کله ما من اين جاءوا الى مكه ما تنفسكم مال دا کم ځای نه دلته مکه ته راغلي وو دا خو مکه والانو دا کم تاریخ نه راغلي وو کله راغلي وو بل ما في يا شيخ ما في النور زپ خبر نه چې کله راغلي دا هغه د اسماعیل علیه السلام هاجرې د زمانې نه راغلي دي دلته آباد اوسو جرهم قبیله کله جوړ حضرت هاجره دالته اسماعیل وو حضرت اسماعیل راغټه دی د جرهم قبیله د الکانو سره بغرځي دی د جرهم قبیله جب عربي و د ابراهیم علیه السلام جب چې و د اسماعیل علیه السلام هغه عبرانی و اسماعیل علیه السلام د جرهم قبیله د الکانو خلقو عربي جب زده ماشو او لوی دی نوجوان کلی طاقت ور خایسته نوجوان ځکه مستقبل کې پیغمبر هر پیغمبر خایسته
د جرهم قبیلې والو فخپل حالت هاجرې ته ویل چې که ستا اجازت وي مونږ به ستا دې زوی ته یو جنۍ په نکاح در حضرت هاجرې ورته وی صحیح د حضرت اسماعیل علیه السلام واده جرهم قبیله کې وشو ابراهیم علیه السلام به وقتاً په وقتاً راتو د ښځې د زوی تپوس به یې کړو آخری خبره واورئ هر مې دا و چې اوس هم حاجیان تللی دي عمرو ته هر وخت خلک ځي حاجي چې حج ته لاړ شي د حج نه پس چې طواف د خانه کعبې وکړي بیا حاجي صفا مروه مینځ کې اوه واره منډې وهي عمرې والا چې عمرې ته لاړ شي چې د خانه کعبې طواف وکړي بیا صفا مروه مینځ کې اوه چکرې لګوي د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب کې زموږ مذهب کې د صفا مروه مینځ کې منډه وهل حاجه عمرې والا ته واجب ده کې منډه ونه وهله سعی ونه کړه په ده باندې دم لازم شو بیا به یوه چیلۍ ذبح کوي د امام مالک او شافعي رحم الله مسلک کی فرض ده دا سعی د امام احمد رحم الله مسلک کی مستحب اوس د حاجان ولی صفا مروه مینځ کې منډې وهي دا د چا منډه خدای ته خوښه راغلې وه د حضرت هاجرې حضرت هاجرې اوه واره منډې کړې د اوبو د چا انسان تلاش کې وه هغه منډې خدای ته داسې خوښه شوه چې تر قیامته پورې په هر حاجي په هر معتمر باندې خدای واجب کړ ځکه د هاجرې منډه د اخلاص د عشق د اخلاص صفا مروه مینځ کې 2012 کې سعی م کړه ملګري را سره څه چکر یې لګولې وې څه پاتې وې سړی ستړی شي اوږد چکر یو راته ودرېدی पंजाब वाला मातिल मौलाना साहब कहाँ से आया हूँ माल पाकिस्तान से वेल बात ये कि मेरी बीवी वो गुम हो गए वेल खजमी वरकश उस बचक बदारश मावे दरा वर्ष द अरब नास्ती द हरम जिम्मेदारान उनसे कह दो مولانا صاحب هغه په انګلیش نه پوهیږي په اردو نه پوهیږي ما له انګلیش اردو راځي او زه بیا په عربي نه پوهیږم څنګه ورته وایي ما په اړه کې ویل چې بیا به زه دومره اوږدې چکرې لګوم ویل ته راسره لاړ شه ما زه بیا چکرې نه شم لګولی ته داسې وکړه دا یو ټکی عربي یاد کړه ګردان کړه عرب نزدې ناستو د حرم ذمہ ما لاشه عرب ته وایا اګیر کی چې ناس دا ورته چې غاب عني زوجتي غاب عني زوجتي غاب عني زوجتي غاب عني زمان ورکشوا زوجتي زما خز منډه وهله دا غاب عني زوجتي غاب عني زوجتي غاب عني زوجتي ما زنه در سره زم چې تا ته د عربي قدر معلوم شي ټول عمر دی انګلیش اردو کې را تیر کړی دی یو ټکی عربي دی نه ده زده کړی جنتي جبه د قرآن جبه د رسول الله جبه دی یو ټکی نه ده زده نو زه ولې در سره لاړ منډې ولې غاب عني زوجتي غاب عني زوجتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين